الرحمن الرحیم ځینې ملګرو تپوسونه کړي دي د قسم په هکله باندې چې په دې قسم په مسلو باندې مختصرا موږ له پوه کا محترمو کتونکو او ناظرینو قسم په اسلام کې په درې قسمه باندې دی یو یمینی لغوه دی یمینی لغوه چې قسم اراده نه وي قسم چې الله چې قرآن چې دا ویل کېږي زموږ په دې معاشره کې اراده د قسم نه خدا ویلې کېږي په دې باندې څه جرمانه نشته البته د الله نوم بې ځایه اخیستل نه وي پکار دویم نمبر دی یمین منعقده یمین منعقده دې ته چې یو سړی وایي چې زه به سبا دا کار کوم او بیا دی او قسم هم پې وخوري او بیا دی هغه کار ونه کړي د دپاره په شریعت کې او په قرآن پاک کې څلور قسمه جرم چې دا څلورو قسمو کې د یو شی ادا کړي بس دا د دپاره ټیک دی اول به داسې کارو کې چې په هغه قسم د ویلي چې سبا به زه دا کار کوم او قسم پې وخوري او هغه کار دی ونه کړي هغه کار د ونه کړو چې هغه کار د ونه کړو دی په قسم کې راغی یا یو کس ووایي چې ما دې په الله باندې قسم وي چې زه به مثال په طور باندې دا پلانکی کار نه کوم هغه کار داسې کار وي چې یو جایز کار وي لہذا دی د هغه کار چې وایي چې دا کار وکړو یا یې کوم یا ضروري دی نو هغه کار د دی وکړي نو دی به د قسم په جرمانه کې راشي اول به هغه کار کوي چې کوم نه انکار کړی نو بیا یا د غلام آزاد کړي غلامان خو نشته یا د لسو مسکینانو له لس جوړه جامې ورکړي که مالدار وي که داین طاقت کې نه وي لسو مسکینانو له 2 ټیمه روټۍ ورکړي که داین طاقت کې نه وي نو بیا د 3 روژې ونیسي خو مسلسل دا د قسم کفاره اول به هغه قسم کې ځان راولي بیا به کفاره ادا کړي او دریم نمبر دا چې یمین غموس یمین غموس په دروغه باندې قسم په دروغه باندې چې څوک هم قسم وکړي نو غموس ویلی شي غمس ویلی شي غوپې ته دغه انسان له به هم الله تبارک وتعالی په جهنم کې غوپه ورکوي موږ تاسو له پکار دی چې قسم او قرآن پاک دا د الله کتاب دی د الله د هدایت کتاب دی چې موږ تاسو ته رڼا اوچته کړو نه دا چې په جرګو او مرکو کې په نه خبره باندې قسم راخلو او زر پورته کېږي او قسم راخلي او قسم کوي او جومات له منډې وهي او اودس کوي او های ناتار د جوړ کړی رونو قسم دا د الله پاک کتاب دی د هدایت کتاب دی موږ تاسو له رڼا اخیستل ته پکار دي نه دا چې په جرګو او په مرکو کې د خپل ځان د تایید دپاره یو مطلب چې مشکل اسانه کېدو دپاره موږ یو کتاب ته جوړ کړو الله د موږ تاسو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب